بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم ولاړ په شیرپوی کې مو کتونکو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دلته کې موږ ته د نجي سکولونو ډېر زیات ضرورت او د الفاطمه ماډل سکول په نوم باندې دلته کې یو اداره ووتله. یقینا یو ډېر ښکلی بلډینګ او ښکلې کمرې هغه ټول سهولیات موجود دي چې څونه ښه نه ښې ادارې کې وي. او بیا زموږ د دې ځای ځوان ناظم چې کوم دی محمد ابراهیم مومن هغه مشر میلمه رابللو، ګڼ شمېر خلک د علاقې راغلي او کوم بریفنګ چې ورکړی شو دغه ټول پروګرام تاسو ګورئ نو هغې کې چې کومې خبرې اترې شوې یقینا موږ هم ترې مطمئن شو. دا بره وګورئ جي بره چت لږ کیمره ته وکړه، بره پرې خو ښکلي چت دی، یو پرفضا ماحول دی پکې او ورسره چې کوم دی نو په مین سړک باندې دی. خبرې اترې به کوو چې ناظم صاحب څه واورېدل او د دغه سکول باره کې څه وایي، انتظامي سره تعلق دی د دې انتظامي خلکو د حوالې سره څه وایي. ناظم صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخته راکولو. څه وایي جي په دې تعلیمي ادارې حوالې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لاول چې څومره اورېدونکي او کتونکي دي ټول په جمع ستړي مه شئ. څنګه چې تاسو ته پته د الف خان به چې یاره دلته کې هر ځای کې چې کوم ځای کې تعلیم وي نو هلته انسان کې شعور زیات وي. دغه شان ته که وګورو زموږ په دې علاقو کې د سکولونو ډېر کمی وو نو دغه یو سلسله دوی یو مخ په وړاندې د دې علاقې بوځي او ډېرې د خوشحالۍ خبره ده چې په دې موقع دې ولس ته یو با اسانه طریقې سره الفاطمه ماډل سکول چې کوم دی هغې دلته کولو شو. یو سہولت دی د دې بچو دپاره او خصوصي دا خبره هم پکې ده چې د یتیمو دپاره هغوی بالکل پیس نه اخلي ابه پرې وي. د دې دپاره ډېره د فخر خبره ده چې زموږ په دې ګاونډ کې ډېر غریب خلک شته، بېوسه یتیم، هغې ته خصوصیاً خاص کر چې راشي په خپلو بچو تعلیم وکوي. د تعلیم نه علاوه انسان ډېره اډو څه پوهه نه لري، داسې ده لکه په تیارو کې چې ژوند وي نو ډېر قیمتي څیز دی. د ژوند د سفر دپاره تعلیم لازمي خبره ده ځکه چې تعلیم نه وي نو یعنې رڼۍ نشته که نه، رڼۍ ده. نو د په دغې حوالې سره چې کوم دی الله دې دې له موس توفیق ورکړي چې دا سلسله مخ په وړاندې بوځي. ځکه چې وګوري نو چې زموږ داسې سیمو ته لاړ شي چې کوم ځای کې وګوري ډېر تعلیم نشته، پاسمانده دی، نه هلته به جنګ جګړه فساد زیات وي. نو هغه مشرانو ته، والدین صاحبانو ته، هغې چې کوم موریانې دي خاص کر هغې ته هم ویم چې په خپلو بچو تعلیم وکوي. تعلیم قیمتي څیز دی او چې کوم ځای کې هم تعلیم وي نه به جنګ وي نه به جګړه وي. انشاءالله ستاسو به دلته خدمت کیږي ښه زبردست. خپلو بچو ته خپل یو زیات دا یو میسج دی د ټولو پښتنو دپاره چې کم از کم د خپلو بچو له ټایم ورکوي. ضروري خبره ده که تاسو ډېر هم د هغې دپاره څه وکړئ خو چې کومو بچو ته ټایم نه میلاویږي هغه بچي لږ وران وي. ځکه چې کومو بچو ته چا ټایم زیات ورکړي هغه بچو ډېر څه ترلاسه کړي. ډېره مننه ستاسو د وخت راکولو، ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کتونکو. ناظم صاحب وایي بچو له ټایم ورکوي، چونکې ناظم صاحب خپلو بچو له ټایم نشي ورکولی ځکه چې خدمت کوي نو تجربه یې ډېره ښه ده. واقعي چې بچو سره دوستی ماحول جوړ کړي، چې کله د بچو سره ستا دوستی ماحول جوړ شي نو هغه بچي به کامیاب وي. کتونکو دا چړیانې دي که نه، دا ځای چړیانې دي، دې ځای کې ډېر وس لرونکي خلک دي خو د تعلیم کمی وه په نجي سطح باندې. لرې چې کوم دی هغه شیرپو سکول ته، سرکاري سکول ته تګ و. اوس دغې میندو ته دغې پلارانو ته پکار دي هغه ویلې کېږي که نه وي خپله چرګ هسې کړمیزنئ. نو دا ستا په کلي کې اداره وتلې ده نو پکار دا ده چې ته د خپل کلي ادارې نه اخوا ته ماشوم بوځې او دلته کې تا ته ټول سهولیات درکړې کېږي. دلته کې چې کوم دی تا له هغه ارزاني درکړې کېږي. دلته کې ستا یتیم بچي ته چې کوم دی پري تعلیم ښودل کېږي. نو پکار دا ده چې دا به د ستاسو په راتګ سره ستاسو په داخلو سره نور هم کامیابیږي او چې دا څومره داخلي پکې زیاتېږي نو هغومره به په دې سکول کې تبدیلی راځي. ډېر ښه به چې کوم دی نو اکټیویټي به دې کې کېږي. نو پکار دا ده چې تاسو د بغض کینې نه پاک په دې نیت باندې چې زما بچي ښه تعلیم حاصل کړي او د هغې دپاره الفاطمه ماډل سکول چې کوم دی دغه چړیانو باندې دی نو دې ته دا بچي راولئ چې لرې بوځئ نو یو هم د ټیم ضیاع کېږي، پیس در نه زیات اخیستل کېږي، وسوسې هم په زړه کې وي چې بچي له مې رشکه لاړه شي لاړه به نه شي. نو ښه دا ده چې د کور په خوا کې د سکول دی نو په دې کې داخل کړه. خپله پېژنګلو کې جي څه وایي؟ زما نوم نور حلیم، ریټایرډ یم پاک فضایه نه او د دې الفاطمه ماډل سکول زه پرنسپل یم او دا سکول انشاءالله هم مطلب د مونږه د ډېر مخکې نه دا اراده کړې وه چې دلته یو نږدې
اسکول جوړ کړو ځکه چې زموږ د علاقه ډیره پسمانده ده. خیر مالدار هم پکې شته خو ډېر پکې میجارټي چې پکې ده هغه پکې د غریبانانو ده. نو ما دا تقدو دا شروع کړی انشاءالله آج نن زموږ هغه مقصد چې پوره شو او تعلیم نه بغیر اوسېدل ډېر ګران دي. تعلیم نه بغیر ما خپل تقریر کې وویل چې تعلیم چې دی هغه ډېر ضروري دی. ډېر ضروري دی. خو ما ته به د خپلې ادارې ووایه چې دلته کې تاسو کم کوالټي والا تعلیم ورکوئ، فرق څه محسوسوئ د نورو سکولونو نه؟ نو انشاءالله صرف فرق به دای چې دا نږدې دی او انګلیش ماډل سکول خو ډېر دي، خو انشاءالله زما دا کوشش دی چې زما کوم ایکسپیرینس دی د 12 ایئرز هغه زه دلته ولګوم او د دې خلکو ځکه چې تعلیم نه بغیر ګرځېدل ډېر ګران دي. تعلیم نه بغیر یو پرنده چې په هوا ګرځي بغیر وزر وښکاري. دلته ښه زه به کوالیفاید ټیچران ساتم انشاءالله. زما خپله دا اراده چې کوالیفاید بلکې د پی جي نه واخله تر دې وخته موږ 5th پورې کلاسز شروع کېدل غواړو او دې کې اوسه پورې چې ما کوم سلیکشن کړی دی نو هغه کم از کم MSc کیمسټري او بایو دي. صحیح، ډیره مننه. کتونکو د ناظم صاحب سره دا وعده خو مو کړه چې یتیم غریب بچي ته به چې کوم دی نو دلته کې تعلیم پرې ورکړل کېږي. دا ډېره ښه خبره ده. بله خبره دا ده چې ایجوکیټډ یعنې تعلیم یافته استادان به پکې اخلي چې ښه د الله پایي استادان وي. کتونکو خو ښکلې کمرې ښکلې ډیسکونه او ورسره چې کوم دی نن پکې د ختم القرآن اختمام شوی و، باقاعده د دې علاقې خلک راغلي او خوړنه پکې وشوله. تاسو ګورئ نوې بینچونه نوې ډیسکونه لا بالکل هر څه تازه تازه دي، کار پکې روان دی. خو دا ده چې د دې علاقې دپاره ډېره د فخر خبر هم ده، د خوشقسمتۍ خبر هم ده، د خوشحالۍ خبر هم ده. اوس منحصره د دې علاقې په والدینو باندې چې دوی دا خپل سکول د کلي کامیابۍ او کله ناکامه کوي. چونکې ادارې نه ناکامه کېږي، ادارې چې کوم دی هغه نه ده چې یو سړي په دغه باندې ناکامه کېږي او نه هغه دوی یو اراده کړې ده، دوی ورته یو پند مختص کړی دی، دوی ورته یو زړه کولو کړی دی چې دې کې به تاوان هم راځي خو موږ به دا سکول چلو. نو ښه دا ده چې د دوی دغه تاوان او دغه قصو ته موږ وګورو، بس د سبا نه پکې داخلې سټارټ کړو او چې څونه تاسو داخلې زیاتې سټارټ کړئ هغه مره به زیات مطمئن او هغه مره به زیات د سکول ترقي کوي. خو انحصار چې کوم دی هغه د علاقې په خلکو دی. نور خو د شیرپو د لرې ځای نه خلک راځي، باقاعده دوی به د ګاډو تنظام هم کوي. خو وخت سره چې سکول ترقي کوي نو ستا کور مخې ته به ګاډي ودرېږي او ته به راځې سکول کې به دا کوي. بل سکور دی سکورټۍ والې سره دا سکول ډېر محفوظه دی. بل قلاګانې وګوره، ماشومان چې کم دی نو هغه پکې ډېر زیات محفوظه دي. اکثر سکولونه چې کم دی هغه د خطرې سره مخ وي، بلډینګ یې نه وي، باتروم پکې نه وي، ناسته پکې سمه نه وي، بجلي نه وي، یخني را روانه د کمرې په داسې سیسټم جوړې کړي چې یخې کمرې به وي او په داسې انداز کې جوړ کړي دي چې د مالکانو له خدای پاک وس ورکړي او بلکې وس یې شته نو چې ایسیګان هم درته پکې ولګوي وخت سره. خو دا به ولې کېږي هر څه دا به ستاسو په راتګ سره کېږي. نو نن پکې داخلې واخلې. کتونکو وختن په وختن به زه راځم دې سکول ته، د ماشومانو سره هم خبرې اترې کوم، د میسانو سره هم خبرې اترې کوم، د استادانو سره هم خبرې اترې کوم. زمونږ چونکې د کلي سکول دی نو مونږ خو پرې ډېر زیات خوشحاله یو چې څونه تعلیمي ادارې زیاتېږي هغه مره به تعلیم چې کوم دی هغې کې اضافه راځي. او اکثر زمونږ د خلکو کې چې کوم دی نو لږ انامي او سیالي کوو چېرې پلانکي بچی چې کوم دی په نجي سکول کې سبق وي او زما دا خو سکول دا نه لرې دی کرۍ نشم ورکولی. نو د هغوی دپاره ډېره پیدا شوه چې هغوی یې خپل کلي سکول ته راولي او ښه ښکلې کپړې ښکلې کتاب چې کوم دی نو هر څه ډېر ټیک ټاک دي. نو راځئ دغه الفاطمه ماډل سکول چړیانې ښه او په مین روډ باندې تاسو ګورئ زه ته لږ شانتې ښیم چې دا دی بالکل د سړک د پاسه ښکلې غټ ګیټ او د کار پارکینګ دا مین شاره ده. ګوره بټۍ ته بالکل مخامخ دی ښه دا بټۍ ته بالکل مخامخ سکول دی او دې خواته دا الفاطمه ماډل سکول او دغه شمس الحق شاه منصوري صاحب او ابراهیم مومن چې کوم دی دې میلمانو راغلو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د دې انتظامي دپاره هم دعا چې خدای د تعلیمي اداره چې کومه ده کامیابه کړي او خدای دغه وس ورکړي چې غریب پکې پرې تعلیم وکړي، اوس پکې یتیم پرې تعلیم کولی شي. ډېره مننه.